أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اے خلقو قد پتاکید سرا جاتکم راغلی دی تاسو ته موعظة النصیحت چې قرآن کریم دی داسې نصیحت من ربکم چې د جانبه د رب ستاسو نه دی دا نصیحت وشفاء او شفا لما دا مرضونو د پاره فی الصدور چې پسینو کې دی یعنی چې پزړونو کې دی چې کونواله دی وړوندواله دی ګونګواله دی د حق نه نو ظاهری او باطینی شفا ده پدې کې پدې قران کریم کې وهدن او هدایت ده دا قران کریم ورحمت او رحمت ده رحمت نه مراد یعنی نعمت یو نعمت ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قلت ورتوا یا پیغمبر علی السلام بفضل الله په فضل د الله باندې چې احسان د بری تعالی ده و برحمته او پر رحمت د اله باندې چې قران کریم ده فبذلک پس په هر یو د دې دوانو باندې فليفرحوا پس باید د چې دی خوشحالي وکي د فضل او د رحمت ډیر ترجمه شوی دی مجاهد صاحب وې د فضل نه مراد ایمان دی په ایمان د خوشحالي وکي و برحمته او رحمت نه مراد قران دی په قران د خوشحالي وکي دارنګي روح المانی د ابن عباس صاحب قول ذکر کیا و ابو شیخ عن ابن عباس و مراد د فضل نه علم دی او مراد د رحمت نه مراد و محمد صلی الله علیه وسلم نه پدې د خوشحالي وکي دارنګي بحر محیط هم دا قول راغسته دی در منصور هم یا ابن عساکر و یا ضحاک سے وي بفضل الله بنبي الله بنبي د الله د خوشحالي وکي و برحمته او پر رحمت د الله چې قران کریم دی دا ټول معنا غانې مفسرونو کړی دي قلت ورتوا بفضل الله یا بنبي الله یا مراد تینا اسلام دی یا مراد تینا ایمان دی و برحمته او پر رحمت د الله باندې چې قران دی یا مراد تینا جنت دی مختلفی ترجمه شوی دي فبذلک پس په هر یو د دې دوانو باندې فليفرحوا پس باید چې خوشحالي وکړي د مؤمنانو هو دا خیر ډیر غوره ده مما دا غسنا یجمعون چې دی جمع کوي من الاموال والحرث د مالونو او د فصلونو نه دا ډیر غوره ده چې دی په دې خوشحالي وکړي قلت ورتوا یا رایتم ایا ویني تاسو کویني نو تاسو اخبروني خبر را کوي تاسو مال را ما هغه انزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى لكم تاسو لرا من رزق د رزقنا فجعلتم پس ګرځولي تاسو منه د بازي د رزقنا حراما حرام وحلالا او حلالا نو سحال کړي تاسو اخبروني خبر راکې مال را دا سکار مو کړي دي چې مردار شو دا حرام وا تاسو ځان باندې حلال کړي دا یا بحیره شو صایب شو وسیله شو حام شو دی به دا پسارو باندې دانونه کې خودل او دا ځان باندې حرام کړه نو قلت ورتوا یا الله تبارک وتعالى اذن لكم یا امر لكم امر کړي تاسو الله تبارک وتعالى که امر کړي نو اخبروني خبر راکې مال را الله اذن لكم في هذا التحريم والتحليل الله امر کړی دی په دې تحریم او تحلیل باندې که امر کړی نو اخبروني خبر راکې مال را ام علی الله بل علی الله بلکې تاسو په الله باندې تفترون ځان نه جوړوي دروغ جوړوي وما ظن الذين سشد ګمان الذين دا کسانو یفترون چې ځان نه جوړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه دا جوړي سګومان دې د دې لقوه چې کله ملاقاتو کې دی بری تعالی سره یوم القیامت په ورځ د قیامت د دې خلقو بس سګومان ماذا يفعل بهم سب ور باندې کیږي سن خریب ور باندې کیږي دی باندې د دې سګومان دی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لذو فضل خمخ خوند فضل دی علی الناس په خلق باندې یعنی په تاخير د عذاب زر نراولي
مهلت ورکیا ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دې خلقنا لا یشکرون ناشکر دي شکر نو باسي على نعمه په نعمتونو د باری تعالی باندې شکر نو باسي ناشکر خلق دي وما تكون في شأننا نيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن وما تكون في شأن لست في شأن نيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هر مخاطبه في شأن بيوكار كي في عمل من الأعمال بيو عمل كده عملنا يعني من عبادة أو غير هذا عبادتنا يا غير دي نور عملنا إلا كنا عليكم شهودا ولا قوة سرا إلا كنا مگر يومونغا عليكم پتا سباني شهودا قواهان عالمان نيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوكار كي د اعمالنا عبادت شو وغيرها مونږ په گواه عالمان یو وما تتلون لولت منه د دې آیات یا د دې سورتنا من قران د قران کریمنا من زائد ولا تعملون او تاسو عمل نکوي من عمل د عملنا د خیر او د شرنا الا مگر كنا يوم عليكم پتا سو باندې شهودن گواهان عالمان یوم پتا سو باندې اذ باغ وقت تفیضون چې جوور بحثونه کوي تاسو فيه په دغه قران کریم کې نو مونږ په دې باندې هم عالمان یو گواهان یو وما يعزب منا وما يغيب او نغایب کیږي وما يعزب وما يغيب نغایب کیږي ربک درفستانه من مثقال ذره پاندازه د ذره مختلفه ترجمه شوی دي بعضی مفسرین و چې ازیر میګیان نره دي ته ذره ویل کیږي بعضی و چې کڼکې کې اشعاع خکاری اغي کې ذرات وی نره نور نو دي ته ذره ویل کیږي نو وما يعزب وما يغيب ندي غائب عن ربك درفستانا من مثقال ذره پاندازه ذره باندې فی الارض پزمکه کې دا هم تن غیب ندی ولا فی السماء نه په اسمان کې ولا اصغر نور کوټه من ذلک من الذره دغه ذرینا دا هم تن غیب ندی ولا اکبر او نغټ الا مگر شته فی کتاب مبین لیکل شوی په کتاب مبین کې خکارا مبین ونه خکارا په لوح محفوظ کې دا ټول لیکل شوی دی اوس د اولیاء او تعریف راځي الا حرف تنبیه ده الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې دی اولیاء الله چې دی لا خوف نس يربنوي عليهم پدی باندې ولا هم يحزنون نبوي دي چې غمو کې اوس تعریف د ولی د اولیاء سوق دي امیان وای چې الو زیدا به ولی یا د ابو د پاس روان وي دا به ولی نه کرامت د ولایت د پر شرط نه ده دا کرامت د ولایت د پر شرط نه ده دا ضروری خبره نه ده چې کرامت به بیا به ولی نه اصل کې ولیان سوق دي رب کریم تعریف کوي الذين کسان دي دا اولیاء امنو چې ایمان راوړي وي وکانو ودي یتقون تقوادار یریږي د اعلان نه تقوادار وي دغه تقوادار مؤمنین چې کوم دي دا اولیاء دي بیا دې کې درجه دي بیا د ولایت د پر کرامت شرط نه ده کچته د عقیده شستا چې ولایت د پر کرامت شرط ده نو د دومره صحابه کرامو چې کرامت مونږ ته منقول نه دي الیاذ بالله دا به ولیان نوي نه کم کسانو ته کرامت ورکول کیږي اولیاء ډیر زیات دي نو الذين کسان دي دا اولیاء امنو چې ایمان راوړل دي وکانو ودي یتقون تقوا دارا تقوا د وقایت نه چې شرک نه ځان ساتلی کفر نه ځان ساتلی وي دا رنګي حرامونه مشتبهاتونه لهم دی اولیاء د پرال بشرا زیره دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې یعنی رؤیا صالحه دي په خپل خوبونو سره چې خپل ګوري او غیر بد د په حق د خوبونو ګوري او فی الاخرت او په اخرت کې زیره دي چې جنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي او صحابي
عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمای سالتو وما سوال کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عن قوله د دې قول بارک لهم البشرا. پیغمبر علیه السلام راته ویل چې لقد سالتنی عن شینا تا معنا داسې تپوسو کو ما سألنی عنه احد من امتی یو کس تر اوسه پورې معنا د دې سوال نه دی کړی زما په امت کې. لهم البشرا معنا د لپاره زیری دی زیری د څه شی دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې وهي الرؤیا الصالحه دا خوبونه دي خیسته خیسته خوبونه یراها المسلم خپل به دا مسلمان ګوري دا ولی او ترا له یا بل به د په حق کې ګوري دا دی د لپاره چې د خپل خسته خسته خوبونه ویني یا بل به د په حق کې خسته خسته خوبونه ویني. زهري سبا قتاده سبا هي نزول الملائکه بالبشاره دا زیره د نزول د ملائکو په زیره سره من الله د جانب د الله عند الموت پنیز د مرګ هغه تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ملائک به نازل شي دلاره دی ولی لره عند الموت چې مې یریږه ته مغم جن کیږه لا تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنه زره د جنت قبول کا و مراد تنه داده. و حدیث کی ورځي چې هي الرؤيا الصالحه دا خسته خسته خوبونه دي د پر اولیاء او د پر یراها المسلم ګوري به د خپل ولی او ترا له یا بل بد د په حق ګوري خسته خسته خوبونه. وفي الاخرته او په اخرت کې زیره سشه د جنت ته لا تبديل نشته د تبديل لکلمات الله د کلمو د اله لرا ذالک دا بشرا دا زیره چې د هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده. ولا يحزنك خفدن کی تعالی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خفدن کی تعالی قولهم خبر د کافرانو چې ستا تکذیب کوي تا دروغ غني او الیاذ بالله تا ته وي چې انک لمجنون خفدن کی تعالی دا قول د بری تعالی دی اوس ان العزه یقینا بری تعالی فرمای العزه چې عزت چې کوم دی یعنی ان الغلبه والقدره غلبه او قدرت چې لله خاص الله لره دی جميعا په غونډه باندې هو السميع دا بری تعالی اوریدونکو دی العلیم پوی دی الا خبردار لله خاص الله لري من فی السماوات ټول هغه چې دی په اسمانونو کې او من فی الارض هغه چې دی په ځمکو کې وما يتبعوا دی تابعداري نه کوي دا کافران الذين کافران يدعون چې عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه شرکا د شریکانو بوتانو عبادت کوي يتبعون دی تابعداري نه کوي دا کافران دا مشرکان الا الظن مگر تشت ګمان تابعداري کوي وانهم ندي الا يخرصون مگر دی دا چې دا دروغ وای کشرانو ته يخرصون منه یکذبون دروغ وایونکي دي ځان نه جوړي دا شرکا هسه اٹکلی ګمانونه کوي دي يخرصون منه اٹکلیان دي دلیل ورسره نشته. هو الذي دا باری تعالی غزات ته دلائل د قدرت دي باری تعالی غزات جعل خلق چې پیدا کړي لکم تاسو لرا الليل شپې لرا دا شپې پیدا کړي صد پره لتسكنوا د پره چې آرام وکي تاسو فيه په دغه شپه کې آرام کوي والنهار ورځ پیدا کړي صد پره مبصرا روخانه تک را د پره کاروبار د پره ان فی ذلک یقین په دغه لیل او په نهار کې لآیات خامخه دلائل د قدرت دی په وحدانیت د بری تعالی لقوم د پاره د قوم يسمعون چې اوري قران کریم لره د زړه په غوګونو باندې قالوا ویدی دا مشرکان ګیله ده اتخذ الله ولد الله تبارک وتعالى ولدا ولد لرا دا قول دا مشرکان هغه ویل چې الملائکه بنات الله دا ملائک چې الیاذ بالله دی ویل دا لورګانی د الہ العالمین دي. نو رب کریم جواب کې سبحانه پاکی دا بری تعالی را د ولدنا هو الغنی دا بری تعالی چې د غنی ذات دی بے پروا ذات دی له دلر ما هغه سدی فی السماوات چې دی په اسمانونو کې او ما فی الارض هغه چې دی په ځمکه کې من الخلق والعجائب ان عندكم من ما عندكم نشته تاسو سره مشرکانو کافرانو من سلطان سے دلیل او کتاب په دې خبره باندې چې تاسو وای ملائک بنات الله دي نشته دلیل تاسو سره به هاذا په دې خبره باندې چې دا فرشتي بنات الله دي
اتقولون بل تقولون بلکې وایي تاسو علی الله په الله باندې ما هغه دروغ لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ داسې دروغ وایي قل ته ورته ووایه ان الذین یقینا کسان یفترون چې ځان نه جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ لره چې دی وایي ملائک بنات الله دی دا دروغ لا یفلحون فلاح به نه مومي دي کامیابي به نه مومي من عذاب الله د عذاب د الله نه ګیریږي به متاع معنا متاع کې دا تنوین للتقلیل دی متاع قلیل فایده لګه ده په دنیا په دنیا کې قل متاع الدنیا قلیل بل ذکر الله ویا دا دنیا فایده چې د ډیره لګه ده ثم بیا الینا مونږ لره مرجعهم مرجع د دي ده راتلل د دي دي ثم بیا نذيقهم وبسکو مونږ دي کافرانو مشرکانو لره دا څوک چې ملائک بنات الله دي عذاب شدید عذاب سخت بما په سبب دا وسکانو چې ودي یکفرون دي کوم کفرونه کول شرک کفر کولو